په دې هندوستان کې یو عالم تیر شوی دی مفتی کفایت الله دهلوي رحمه الله دا یو ډېر لوی عالم د دیوبند تیر شوی دی دی د نسل نه نئی لیکن د دې علم او د تقوا په بنیاد باندې با سیدانو خلکو د سپلای سموري چې سید د پیغمبر د خاندان نه دی لیکن د نئی بچی ته چې کوم دی هغه سپلای سموي ولی صاحب علم دی او د تقوا په بنیاد باندې نو اصل شی چې کوم دی تقوا ده چې چا کې تقوا راغله هغه که د هرې پیشې سره تعلق لري الله پاک به ورله عزت دا ورکوي دا نئی چې کوم دی د ده باره کې مسله زده کې کوم نئی دی چې ویښته سموي را سموي او دا برید مرید سموي را سموي نو د دې دا اجرت او پیسې چې کوم دي دا حلال کوم نئی چې ګیره خرئی ګیره کټکۍ پخپله نه خلکو را او په هغې په بنیاد د هغه نه پیسې اخلي دا حرام دي د نئی دغه پیسې حرامې دي فقها دام وایي که چرې یو مسلمان نئی د عیسائی دپاره یا د کافر دپاره چې چا ګیرې پرېښې وغې له ګیره بله اټکۍ او وخي نو دغه کمایي چې کوم ده او دغه پیسې هم حرام دي نن سبا خو زموږ په معاشره کې ډېر په سلو نیانو کې به زما په خیال یو کس دوه به داسې چې هغې به ویږي نور پکې ټول مبتلا دي د هغې وجې دا ده چې صاحبه هغه دکان جوړ کړی دی نو هغه نه صرف ویښتو والا خو نه راځي او چې هغه دا غټ بورډونه کوي نو هغه نه خو بیا څوک راځي هم نه زیات تر خلک خو ګیره خروډو والا یي که نه نو بیا رش په بل طرف باندې جوړ شي خو مسله دغه ده چې کوم سړی کوم نئی ګیره خلکو له کینچي کوي وهي خرئي نو د ده دغه کمایي چې په دې اخلي دا پیسې چې پې اخلي دا حرامه ده د دې په ځای د دې بله ځان له روزګار چې کوم دی هغه تلاش کړي که چېرې د دغه روزګار نه چلېږي چې صرف دې سرونو ته کښېني او دغه روزګار نه چلېږي ډېرې ځان له بل روزګار تلاش کړي خو د ده دقه کمایي چې کومه ده دا حرامه ده دا حرامه چې دی کور ته راوړي اولاد لري راوړي بیبي به یې خوري مور پلار به یې خوري ګوره څونه خلک پکې حرامو کې مبتلا شو نو حالان کې نئی پیشه صدعه نه ده ما خو تاسو ته وویل چې ډېر ښه خلک په دغه کې وابسته شوي دي